الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه احمد. محترمو قدرمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي او دا مبارکه روژه به مې هم په خیر او په عافیت روانه وي. زه عبدالرحمن سمیم د روژې د حفاظت د خپرونې په سلسله کې په 8مه برخه کې ستاسو سره حاضر. قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکې میاشت روانه ده او ډیره په تیزی سره روانه ده. کیدای شي اوس هم ډیرو کسانو په دغه میاشت کې غفلت کړی وي، هغه اعمال نه وي کړي کوم چې د روژې حق دي، هغه تلاوت د قرآن نه وي کړي کوم چې د قرآن حق دي. عزتمنو، په روژه کې باید د قرآن تلاوت ډیر وسی، ځکه چې څومره فضیلت د قرآن د تلاوت او چې تا ته نصیب کېدلی سي، شاید په یو بل عمل نسی نصیب. ځکه د قرآن کریم د یو حرف تلاوت کولو باندې 10 نیکۍ ملاوي شي. په روژه کې خو بیا یو عمل په 80 وي، نو ته اوس 10 په 80 کې ضرب کړه چې دا څو ته رسي. یعنی دومره ثوابونه به د قرآن کریم د تلاوت د برکته ته ځان ته حاصله کړي چې مشین او کمپیوټر به هم ورته عاجز. او بل د قرآن مجید او د روژې خاص تعلق دي سره، ځکه الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي: انا انزلناه فی لیلة القدر، چې دغه قرآن موږ په لیلة القدر باندې نازل کړی دی. یعنی دا اول په لوح محفوظ باندې چې کله نازله سو قدر په شپه کې. او دا خبره د المر رنګ روښانه ده چې دغه قرآن د روژې مبارکې په میاشت کې نازل سوی دی او لیلة القدر هم د روژې مبارکې په میاشت کې وي. او بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې روژه او قرآن مجید به د الله څخه شفاعت کوي د بنده دپاره. روژه به دا وایي چې یا الله، دغه سړی ما د ورځې د خوراک او څښاک څخه منع کړي و، فشفعني فيه، بس ما شفاعت قبول کړي، دته جنت ورکړي. او قرآن به وایي چې یا الله، دا سړی ما د شپې د خوب څخه منع کړي و، د به زما تلاوت کوي، کله په تراوو کې کله اسی، فشفعني فيه، یا الله ته زما شفاعت قبول کړه د په باره کې. فیشفعان، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دواړو شفاعت به قبول سي. په یو کتاب کې په دغه حدیث کې د شراب پر ځای باندې شهوات لفظ راغلی. یعنی روژه به ووایي چې یا الله، ما د ورځې د خوراک او د نفساتي خواهشاتو څخه بند کړی، چې کوم جایز خواهشات د هغه څخه مې دی منع کړی. نو په دې کښې دې خبرې ته اشاره ده چې روژهدار به د نفساني خواهشاتو څخه جدا اوسي، اگر چې هغه جایز وي.